أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فرض کړی شوی دی په تاسو باندې دا حکم کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ که پرېږدي دی مال الوصیت وصیت للوالدین والاقربین د مور پلار دپاره او د خپلوانو دپاره بالمعروف په ښه طریقه حقا علی المتقین دا حق دی په متقیانو باندې پرهیزګارو خلقو باندې فمن بدله بعد ما سمعه پس هغه څوک چې بدل کړي دا وصیت وروسته د هغې نه چې د واورېده فانما اسمه علی الذین یبدلونه یقینا ګناه د دې په کسانو باندې دی چې بدلی دی وصیت لره ان الله سمیع علیم یقینا الله پاک اورېدونکی دی پوهه دی فمن خاف من موص جنفا پس هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه د بېانصافۍ او اسما یا د ګناه فاصلح بینهم نو اصلاح وکړي د دوی په منځ کې فلا اسم علیه نشته دی ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیات کې د قتل او د قصاص ذکر و نو په هغې کې معنا د مرګ پرته ده نو خلق عام طور چې مري نو په هغه وخت کې وصیت کوي د دې وجې نه الله پاک په دې آیات کې د وصیت متعلق هدایت بیانوي چې کله یو سړی مرض الموت کې مبتلا شي په هغه باندې د مرګ علامات ښکاره شي او د هغه سره مالي نو په هغه باندې فرض دی چې وصیت وکړي د مور پلار دپاره د رشته دارانو دپاره او د وصیت کوونکي د مرګ نه وروسته که دغه وصیت څوک بدلی دا سخت ګناه دی نو که دغه وصیت کوونکي د شریعت مطابق وصیت کړی او بیا وروستو چا بدل که نو د ده نه به تپوس نه کېږي بلکې د هغه بدلونکي نه به تپوس کېږي ګناه به په هغه باندې هغه یو سړی داسې چې هغه د قرآن نه ورته معلومه شي چې دا وصیت کوونکی چې کوم دی دی خپل یو وارث محرومه کوي یا یو وارث له زیاته حصه ورکوي هغه د اصلاح کوشش وکړي او نو په هغه باندې څه ګناه نشته فمن خاف من موص جنفا او اسما چې د وصیت کوونکي نه یریږي د طرفدارۍ یا د بېانصافۍ په باره کې یا ګناه په باره کې دی به ګناه وکړي نو بیا هغه د اصلاح خبرې وکړي نو په ده باندې څه ګناه نشته نو دی به د عدل او د انصاف تلقین کوي هغه ته وصیت څه ته وایي وصیت یو سړي نه چې ترکه پاتې شي په هغې کې د تصرف اختیار ورکول وروستو د ده د مرګ نه بل چاته یو سړی مري او د هغه د خپل مال او د ترکي اختیار چاله ورکړي زما د مرګ نه وروستو په دې کې ته تصرف کوي دې ته وصیت ویلی کېږي. وصیت چې دی دا کله واجب کله مستحب کله مباح کله مکروه لکه شامی دا مسله لیکل ده واجب په هغه وخت کې دی چې یو انسان دی په هغه باندې د الله پاک حقوق پاتې دي نو په هغه باندې وصیت کول واجب دی مثلا په هغه باندې د یو څو کالو زکات پاتې دی یا هغه حج نه دی کړی
یا منځونه ورته پاتې دي یا روژه چې کوم دی د هغه نه پاتې شوې ده چې د هغې قضا یې نه ده راګرځولې نو د فدیې په باره کې دی وصیت وکړي یا مالي کفارې دي هغه یې نه دي ادا کړي د هغې په باره کې وصیت کوي دغه رنګې د بندګانو د حق په ده باندې پاتې دی نو په هغې کې وصیت دی وکړي چې مثلا په ما باندې قرض دی دا دې ادا کړی شي ځکه د دې قرض بل چاته پته نشته بغیر د دې کس نه چې دی مري نو دی به د هغې وصیت کوي چې خلکو ته پته ولګي د ده میراثوالو ته چې قرض ادا کړي یا د ده سره امانت دی هغه امانت په باره کې به دی وصیت وکړي چې دا امانت واپس کول غواړي یا یو شی غصب کړ دی په زور یې چا نه اخیستی دی نو د هغې په باره کې وصیت دا واجب دی دویم مستحب دی هغه دینی مدارس دي یا جماعتونه یا علما یا د طالبانو په باره کې یا غریب خپلوان رشتهداران دي یا نور امور خیر دي هغې باره کې وصیت کول دا مستحب دي دریم نمبر مباح وصیت دی چې د مالدارو رشتهدارانو او د دنیادارو لپاره وصیت کوي نو دا مباح دی جایز دی واجب نه دی او مستحب هم نه دی او څلورم چې کوم دی هغه مکروه دی یا د فساق و فجارو لپاره وصیت کوي دا مکروه دی بیا د دې وصیت خپل شرایط دي او رکن دی نو شرایط دا دي چې وصیت کوونکی چې کوم دی هغه به د مالک جوړولو اهلي چې دی بل سړی مالک جوړ کړي د څه شي وصیت چې کوي هغه او بل سړی د هغې مالک کوي نو دی به پخپله د هغې اهلي هله به دا وصیت کوي نو نابالغه ماشومه او لیوني او د مکاتب او وصیت صحیح نه دی مکاتب هغه چې هغه خپل مولا سره عقد کتابت وکړي چې دومره پیسې به زه تاله درکړم ما آزاد کا دویم شرط دا دی چې وصیت کوونکی باندې دومره قرضه نه وي چې هغه په ټولې ترکه باندې محیط وي ځکه چې د قرض ادایګي دا د وصیت نه مخکې ده دریم دا دی د چا لپاره چې وصیت کوي نو هغه به د وصیت په وخت کې ژوندی یا تحقیقا یا تقدیرا یعنی حقیقتا به هغه سړی ژوندی د هغه لپاره وصیت کوي یا تقدیرا مطلب دا دی چې د مور په خېټه کې دی او لږ وروستو بیا راځي دنیا ته نو د هغه لپاره د وصیت کوي چې د دغه ماشوم دپاره زما په مال کې دومره شی شو څلورم دا دی چې د چا لپاره وصیت کوي هغه د ده وارث نه وي میراثخوري نه وي ځکه د هغو حیثیې چې کوم دی هغه مقرر دی قرآن کې د هغو دپاره وصیت نشته پنځم شرط دا دی چې د چا دپاره وصیت کوي نو هغه قاتل نه وي قتل که بیا عمدن یا که خطأن وي که قتل بسبب دي شوی لکه کویی که نسد دی په هغې کې یو سړی مړ دی نو هغه بیا په هغې کې خیر دی هغه قاتل دپاره که وصیت وکړي نو خیر دی او چې عمدن قتل یې کړی نو د هغه دپاره به وصیت نه کوي یا خطأن شپږم دا دی د کوم شي وصیت چې کوي هغه د تملیک قابل دی چې هغه ملکیت جوړیږي بیا په هغه وخت کې هغه شی موجود دی یا لږ وروستو موجودیږي لکه د یو سړي دپاره د یو کال یا د همیشه دپاره باغ یا ونې یا د ونو میوې د هغې وصیت وکړي نو دغه خو ورکولی کېږي تملیک په هغې کېږي چې بل سړی د هغې مالک جوړ کړي اووم شرط دا دی چې د ټولې ترکې چې څومره مال د ده نه پاتې شو د هغې په درېیمه حصه کې به وصیت کوي د هغې نه زیات نه او د وصیت رکن دا دی چې وصیت کوونکی دا خبره وکړي چې ما دا فلانی شی د فلاني سړي دپاره د دې زه وصیت کوم دا به د دی دغه رکن دی نو دا وصیت لازم دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا سره یو شی دی هغه د وصیت قابل دی او دی په هغې کې وصیت کول غواړي نو په ده دې 2 شپې تېرې نه شي مګر دی د هغې په باره کې وصیت ولیکي عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله ما د نبي علیه السلام دا حدیث اورېدل دی نو د هغې نه وروسته په ما باندې یوه شپه هم نه ده تېره شوې مګر ما لیکلي کړ دي
دا فلانې شی چې کوم دی هغه د فلاني سړي ته حواله شي زما د مرګ نه وروسته. اوس د ورثو دپاره وصیت چې دی هغه منسوخ دی. دلته خو وی چې په تاسو باندې فرض شوي دي کله چې یو کس ته مرګ حاضر شي کله چې هغه مال پرېږدي وصیت په تاسو باندې فرض دی وصیت د چا دپاره د مور و پلار دپاره د رشته دارانو دپاره په معروف طریقه باندې دا حق دی په متقیانو باندې. دلته د مور و پلار خبره وکړه د مور و پلار دپاره رشته دارانو دپاره. اوس کوم کسان چې هغه وارث دي هغه میراثخواره دي نو د هغو په باره کې دا وصیت چې دی دا منسوخ دی منسوخ ځکه چې د هغو حصې الله پاک په خپله په قرآن کې مقرر کړي دي. نو دا په څه باندې منسوخ دی؟ دا په حدیث سره. دغه حدیث مشهور حدیث دی. کله چې مشهور یا متواتر حدیث نو په هغې باندې نسخ د قرآن دا جایز دی ټولو امامانو دا قول دی. نو هغه حدیث دا دی چې ابو امامه باهلي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام د حجة الوداع په موقع په خپلې خطبه کې وفرمایل چې الله پاک هر حقدار له د هغه حق ورکړی دی. نو د وارث دپاره وصیت جایز نه دی چې کوم میراثخور د هغه دپاره وصیت نشته نو هغه دپاره وصیت نه کوي. د دې حدیث ته دا معلومه شوه چې دغه وصیت جایز نه دی. نو که چا د وارث دپاره وصیت وکړو نو هغه به نه نافظ کېږي. کوم چې رشته دار کوم رشته دار چې وارث دی اوس نو د هغو دپاره وصیت صحیح دی په درېیمه حصه د مال کې. درېیمه حصه د مال چې کوم دی په هغې باندې دلیل دا دی چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې د حجة الوداع په موقع کې په ما باندې سخت درد راغی تر دې چې زه مرته نږدې شوم. نبي علیه السلام زما د تپوس دپاره د بیمار پرسۍ دپاره راغی نو ما ورته وویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ویني چې په ما باندې کوم درد تېرېږي. زه یو مالداره سړی یم او زما یوه لور ده د هغې نه سوا بل څوک وارث نشته. نو زه د 2 حصو د خپل مال وصیت وکړم نو نبي علیه السلام نه. نو ما وی د نیم مال وصیت وکړم چې نیم مال به چاله ورکړم نو نبي علیه السلام نه. نو بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې د 3مې حصې وصیت وکړه د مال د 3مې حصې او دا هم ډېر دی. او تاسو چې خپل هغه وارثان خوشحاله پرېږدئ مالدار پرېږدئ دا غوره ده د دې نه چې هغه محتاج وي او ګرځي خلکو ته لاس غوړی او سوال کوي او د الله د رضا دپاره چې تاسو څه خرج کوئ د هغې به تاسو ته اجر میلاویږي تر دې چې هغه نوړی چې هغه تاسو د خپلې بیبي په خوله کې ږدئ په هغې به هم الله پاک تاسو ته اجر درکوي. نو د 3مې حصې نه زیات هغه وصیت به نه کوي. او بل حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایل چې بېشک الله رب العالمین ستاسو د وفات په وخت کې ستاسو هغه 3مه حصه مال په تاسو باندې صدقه کړی دی د هغې ثواب تاسو درکوي. نو دا په دې باندې ستاسو نیکیانې سیوا کېږي نو تاسو او په دې باندې ستاسو اعمال چې کوم دی هغه پاکیږي ستاسو هغه مال پاکیږي. نو که د وارث دپاره د 3مې حصې نه زیات وصیت کوي دا جایز نه دی خو که اجازت ورکړي دا نور میراثخواره نو بیا جایز دی ځکه چې دا د هغو د حق د وجې نه دا جایز نه دی د هغو حق به کمیږي. اوس چې هغو په خپل هغه د خپل حق نه دستبرداره شي او وایي چې ټیک ده ته چې د چا دپاره وصیت کوې د 3مې حصې نه زیاته موږ پرې خوشحاله ټیک چې هغه پرې خوشحاله دي نو دا جایز دی. په هغې باندې هم حدیث دی هغه دا دی چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي دار قطني کې حدیث دی نبي علیه السلام فرمایل چې وارث دپاره وصیت کول هغه جایز نه دي مګر که وارثان چې کوم دی هغه وغواړي وارث دپاره چې وصیت کوي او دا میراثخواره په هغې باندې خوشحاله نو کولی شي. که د 3مې حصې نه سیوا چې کوم دی په هغې باندې دو خوشحاله په هغې کې هم اجازت شته. بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې وارث دپاره وصیت کول چې کوم دی دا جایز نه دي البته که د میراثخواره اجازت ورکړي دا هم د دارقطني حدیث دی. اوس که یو سړی خپل وارث محرومه کوي یا یو کس له دومره شی ورکوي چې هغه بل ته پرې نقصان رسي نو دی بیا ګناهګار دی. ابو هریره عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایل یو سړی او یو ښځه به
شپېته کاله عبادت وکړي، 14 کاله. او کله چې مرګ هغه ته راشي نو هغه به په وصیت کې ضرر رسولی یو میراثخور ته، نو د ده دپاره دوزخ واجب دی. ده به ضرر رسولی یو میراثخور ته، نو دا 14 کاله عبادت د داسې لاس بسین لا وشو، دی به بیا دوزخ ته ځي. نو ضرر رسول دا نه دي پکاره. په خپل ژوندانه کې څه شی ورکوي نو هغه هم یو شانتې ورکول پکار دی، په هغې کې کامې زیاتې نه دی پکاره، په دې کې ګناه دی. خو که په خپل ژوندانه باندې اوس یو شی ورکړي که نه، لکه یو سړی تقسیم کوي، دا تقسیم نه دی خو دا هیبه ده. میراث چې کوم دی هغه د مرګ نه وروستو دی، چې کله سړی مړ شو د هغې نه وروستو بیا د ده مال چې تقسیمیږي هغې ته میراث ویلی کېږي. چې په خپل ژوندانه باندې دی ورکوي نو دا هیبه شوه. دغه هیبه کې څه محرومه پرېږدي، چا له ورکړي او چا له زیات ورکړي، چا له کم ورکړي، دا سړی ګناهګار دی. خو په شریعت کې د ده دا فیصله نافظ هم ده، دا وشوه دغه شانتې. که یو سړی پکې کمه ورکړه نو کمه بس هغه به کمه وي، او که یو سړی پکې محرومه شو نو محرومه شو. د حکومت پاکستان په قانون کې چې کوم دی هغه بیا کیس چلولی شي په دې باندې. هغې قانون دا دی چې پاکستان کې چې یو سړی محرومه پاتې شوی دی د پلار د جیداد نه مثلا، هغه بیا وروستو کیس یې وچلو او چې وی کیس یې داخل کړي چې زه دې پلار محرومه کړی یم د میراث نه، نو حکومت ورله بیا هغه نورو برابر حصه ورکوي. په شریعت کې د ده حصه نشته، دا د هغه خپل مال و چې چا له ورکو ځانه ژوندی و، دا میراث نه و. نو که په دې سید نه یې لا وکوه، که اور ته یې اچوه، که یو له ورکوي، که بل له ورکوي، که په دغه وخت کې دی ژوندی دی، دا ټول مال دا وخت کې ځان چا له ورکوي، نو چا پسې زور خو نشته، د هغه خپل مال دی. خو دغسې به کوي نه، لکه دا ګناهګارېږي په دې خبره باندې. خو چې ویې کړه نو دی دا فیصله نافظ ده. بیا چې په ژوند کې په حالت د صحت کې صدقه وکړي نو دا د مرد د صدقې نه ډېره زیاته غوره ده. ابو هریره عنه فرمایي نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کومه صدقه هغه زیاته فضیلت واله ده. نبي علیه السلام وفرمایل چې تاسو په هغه وخت کې صدقه وکړئ چې تاسو ښه صحتمند یې او په مال باندې حریص یې، د زندګۍ امید وي او د تنګدستۍ او د غربت نه یریږئ، نو دغه صدقه او په صدقه کې تاخیر مه کوئ تر دې چې بیا مرګ چې دی هغه مرۍ ته راورسي، بیا دا سړی وایي چې دا د فلاني شو دا د فلاني شو. اوس که دی وایي او که نه وایي دا شی فلاني ته هسې پاتې شو ځکه دی خو مري. او ابو سعید خدري رضی عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې یو سړی په خپلې زندګۍ کې 1 درهم صدقه کړي نو دا غوره دی د هغه 100 درهمو نه چې په وخت مرګ کې صدقه کوي یا د مرګ نه وروسته چې کوم دی صدقه کېږي د هغې نه دا 1 درهم دا غوره دی. نو فرمایي کتب علیکم فرض شوي دي په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت، کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ، ان ترکه خیرا که چېرته پرېږدي دی خیر مال، الوصیت وصیت په تاسو فرض دی، للوالدین د مور پلار دپاره والاقربین د رشته دارانو دپاره بالمعروف په نیکه طریقه باندې. لیکن دا په نورو آیاتونو د میراث باندې دا حکم منسوخ دی او په حدیث باندې چې کوم بیان شو. نو د مور پلار چونکې میراث پاره دي د هغو حصه مقرر ده په قرآن کې، نو اوس دا وصیت نشته، دا ابتدایي دور و هغې کې دا حکم و. حقا علی المتقین، حق دی دا په متقیانو باندې. فمن بدله بعد ما سمعه، پس هغه څوک چې بدل کړي دي وصیت سره وروسته د هغې نه چې دی واوري، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، نو یقینا ګناه د ده په هغه کسانو باندې چې هغه بدلوي دا وصیت، په ده باندې ګناه نشته. خو چې چا دا وصیت بدل کړه هغه ګناهګار دی. ان الله سمیع علیم، یقینا الله پاک اورېدونکی دی او پوهه دی. فمن خاف من موص جنفا، پس هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه د بېانصافۍ او د طرفدارۍ او اسما یا د ګناه، فاصلح بینهم، نو اصلاح راولي د دوی په منځ کې، فلا اسم علیه، نو نشته د ګناه په ده باندې. که وصیت کوونکی پکې زیاتی کوي، یو کس محرومه کوي یا یو کس له حصه زیاته ورکوي او دغه چاته چې وصیت شوی دی هغه په دې خبره پوه دی چې دا خو د ګناه کار دی، نو هغه دا وصیت ورله ټیک کړي، یو شانتي کړي، ټولو میراثخوارو له یو شانتي حصه ورکړي، نو په دې کې په هغه ګناه نشته. اگر چې بدلون یې وکړو په دې کې هغه ورته یو شانتي خبره کړه ورته بل شانتي وکړه، ګناه په دې نشته. ان الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخښونکی مهربانه دی.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا